سلور کارا مونږ تاسو کړل نو ان شاء الله چې اس قسمه پریشانی به مونږ او تاسو ته نه به د مال پریشانی وي نه به د بچو وي نه به د ښځې وي نه به د مور او پلار وي نه به د ګاونډي وي نه به د مرض وي او نه به بل تکلیف وي ازمایش کرام شي بیماری او تکلیف خود ته به هغې کې مطمئن خوشحاله به فریادونه به نه کوي نو دنه پس زما بیان چې څوک اورې دا یو فارموله سار کې وځای که خیر انشاءالله هر سړی چې کار لوځي که دکان لځي که زمیندارۍ لځي که نوکرۍ لځي هر څوک چې کار لځي دا به مهرباني کوي یو 2 رکعته نفل به کوي څو رکعته 2 منټه پې مړه لګي نو 2 منټه څه شی 2 رکعته نفل به وکړي او بیا به الله تعالی سوچت کړي چې الله زه د رزق پسې ووتم ځان لم ګټم ښځې بچو لم ګټم ډېرې غواړم د نه خدایه حلال او برکتي حقه د نه غواړم چې ته پې خوشحالېږې بس ته ګوره اوس ماسخوتن چې راځې ماښام بیا ما ته ووایه چې بیا په دله خدای پکې برکت اچي او که نه اچي لږې به یې خو سوړې به ورته ني لږه ډوډۍ به یي خو سوړه به ورته ني محفوظ به یي خوشحاله به ته به هم خوشحاله بچي به دې هم خوشحاله سکون به مې اطمینان به مې دا یو شو دویمه فارموله درته څه ښیم دویمه دا چې ته دکان کې ناستې په لاره روانې موټر کې روانې او د پټي په پوله روانې نو یو ټکې وایه لا حول ولا قوة الا بالله څنګه به وایې الا بالله دا به وایې رښتیا د سار یو ټکې رانه هېر شو سار چې دا 2 رکعته وکړل د دې نه پس به 100 کرته خیر دی که دغه وخت نه وروسته هم ویلی شي او مخکې هم ویلی شي 4مه کلمه به وایې لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رسول کې وګدا ویل شم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وكذا وګدا نشي ویلې دا مختصر وایا ما سره وایا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 پیری بوي 2 رکعات نفل او دا 100 پیری بس اوس به خدای د شیطان نه بچ کی اوس به توجه نه کېته که خیر دا عمل په کې پته برته ولګي ټول ورځ بری نه کېته توجه وي او چې دا مار ته وي چې دا الله د پاره نیت دا به خدای درست کی او دکان کې سودا خرڅینو التم د خدای پاک نه غلا رخی چې دا خشي خرڅ کا او ته ګوره گاک بدیم ډیری او د زمبکه مدن بدیم ډیری او زمکه کې به پیداوار هم ډیره خوشاله به مې دا یو فارموله دویم سری دویم به دروازې لا حول ولا قوة الا بالله څونه ښکلې معنی ده ډېره غټه معنی ده رسول الله مبارک فرمایي چې څوک وایي لا حول ولا قوة الا بالله دا او یو بیمارو علاج دی د څو او په ټولو کې راکوټې بیماري ټینشن دی ټینشن هم ټولو کې راکوټې ټینشن خو د ټولو نه خطرناکه بیماري ده لا حول ډېرې معنی لري لا حول یا خدایا د شیطان نه خلاصي نشته مګر ستا په توفیق د تاوان نه بچ کېدل نشته په دې دکان او په دې ځمکه کې نشته الا مګر د دې نه مې ته بچ کې د بیمارۍ نه بچ کېدل نشته مګر ته به مې بچ کې د تکلیف او د ټینشن او پریشانۍ نه د بچو د ښځې د غم نه د بیمارۍ نه د وسوسې د شیطان نه بچ کېدل نشته مګر پتا دی ته به مې بچ کې ولا قوة قوت عبادت متعلق طاقت د کار طاقت د وجود طاقت د مال طاقت دا ټول دا خدای نشته مګر دا د چا د طرف نه دي د الله د طرف ښکلې معنی ده چې څومره تک خلاصه به ویم چې څومره د مال د بدن د بچو تکلیف دی خدای د هغې نه ما بل څوک نشي خلاصولی او چې څومره طاقتونه دي زما د بچو د مال د عبادت د هر څه دا ټول به ستا په توفیقي پروردګار 1500 پیرې به دا شواروس کې وایي یو 15 منټه پې لګي نو 15 منټه باندې چې ستا دنیا هم ښه کېږي او آخرت ښه کېږي نو ته نه وایې څونه به وایو که خیر انشاءالله سلزلنا مینه چې دا مخ دی واغ 1500 کرته ته به 1500 کرته وی او ښځې ته دې وا چې هغه 1500 کرته نو ګیر نه نو ظالمه ښه شی درته ښیم کنه فایده ده پکې انشاءالله خورځي نن درته فایده ښیم انشاءالله ها نو څو شو ووایه څه شی لا حول ولا قوة
الا بالله که العلی العظیم سروای لا خدا ها اوس چې کله ما خام ماسخوتن کور ته راشئ او د ماسخوتن منظم وکړو نو په دې ورځ کې به خامخا زمونږ له ګناهونه شوي که زرها وایو خو ګناه به شوي لازما به ګناه شوي کمې زیاتې د نظر ګناه د لاس د ژبې ګناه نو استغفار به وایې استغفر الله الذي وایې لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه او کوي چې مختصر دا نه یادېږي نو یادېږي مولا صاحب نه زده استغفار یو ټکي دروازې زده کوي او که بیا هم نه یادېږي نو داسې ویلی شي چې استغفر الله وایې ربي من كل ذنب واتوب الیه او کوي چې دام ګران دی نو داسې وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله دام ویلی شي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دا به څونه وایي دا یو سل کرته وایي 313 کوي خو ډېره ښه ده خو خیر سل پیرې دا به وایي که خیر انشاءالله وایي به نو ګوره که د ورځې نه څه غلطۍ شوي او کوم ګناهونه شوي او څه رواني شوي الله به معاف کړي درته او بیا چې کوم وخت اوده کېږې نو دوه کاره به کوو یو به دا کوو چې یو سل پیرې به درود شریف وایو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا بهتر درود دی دا اللهم بارک دویم درود دی دا لومبی درود وکدا دا تگرانی مختصر وای اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد یا داسم ویلی شي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي سل پیره وای به انشاءالله کنه او چې کله ودکیږي بیا نو د کېدو وخت کې بس دا خو ستا پوره سیسټم دا خو تا دپاره یو پیکیج ما تیار کړ دا ښه پیکیج دی ستا دپاره د دنیا د پریشانو نه د تکلیفونو بیمارو مصیبتونو نه به دې خدای ساتي او په رزق او په مال اولاد کې به دې خدای برکت هم ایږدي او ټینشن نه به خلاص شي څو شو هلکه څلور څیزونه شو ستا په پیکیج کې څو دا نن د سره د مدرسې سبق ورزوتم نن د ترجمه په زور تقریر نه کوم د مدرسې سبق د تزوتم سحر کې 2 رکعات نفل نیت دا چې الله نن سکم تا د پاره کوم او سلورم کلمه سل کرتا 1500 کرتا لا حول ولا قوه الا بالله او ما خام سل کرتا استغفار او سل کرتا درود شریف ها اوس ته کله ودکیږي نو دا اوده کېدو نه مخکې به رسول الله مبارک دا څلور سورتونه وي قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا به واغشتل په لاسونو به چوف کړل په ټول وجود به راخ کړل هلکه دا خو یاد کې کړه قل یا ایها الکافرون دا یاد کې استادان نه یاد کې قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس بل یو چل بل دا یو شیخ خیر خاص اندر شیخ یو ذل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایا وی هر مانځ پسې لس کرتا سبحان الله لس کرتا الحمدلله لس کرتا الله اکبر مونږ تاسو تدریج دې شایو کړه ها درې دې شوي خوري خبره شو درې دې کذا نو چې درې دې کرتا شو نو مجموعه سل شو نو 5 منځونو پسې سو شو 500 5 منځونو پسې سو شو 500 ها او بیا چې ودکېږي او سل کرته وې سو شو 600 نو 600 چې په لاسو کې ضرب ورکې سو ته جوړيږي 600 نو تاسو کې به داسې سوکوي چې دروازه 600 ګناهونه کړي نه دا د 600 ګناهونو کفاره شو 600 لاړ او حضور پاک کم خولی دی اسے فرمائی وی ہر منظر پس لس کرتا سبحان اللہ لس کرتا الحمدللہ و لس کرتا اللہ اکبر نسوشو دیرش او دا ادکیدو پا وقت کے سل کرتا سوشو 130 نا دیرش خو یو منظر پسی شو نو 5 منظروں پر سوشو 15 لسوا نا 150
دیرش په یو پسې شو نو 150 یو نیم سل په 5 منځونو پسې شو یو نیم سل او چې اوده کېږي سل به وې نو 2.5 شو کنه نو په لاسو کې ضرب ورکا دا رسول الله مبارک فرمایي نو 2.5 شو نو د 2.5 نه کې به تعالی خدای درکې نو دا څه څوک په چې دروازه به 2.5 ګناه کړي 2.5 خو څوک نشي کولی د 2.5 ګناهونو صابون خدا شو منځ پسې بس کوس کلس تذکرہ توای په حدیث کې شتا کدری دې کرتا وای الله اکبر سلور دې کرتا په حدیث کې شتا دا بوای که خیر ان شاء الله او چې ودکېږي سو کرتا وای سل کرتا دری دې کرتا سبحان الله دری دې کرتا الحمدلله او سلور دې کرتا الله اکبر دا بوای ان شاء الله دا چې دې اوه شپږ زره ګناهونو د پاره صابون شو څو د پاره شپږ زره ګناهونو نو شپږ زره څوک کولی شي دا د هغې دپاره صابون شو په دې باندې به خدای هغه شپږ زره ګناهونه ختم کړي نو دا مې درته نن څلور هغه څیزونه دي څلور او د اوده کېدو په وخت کې 4 قل سورتونه آیت الکرسي څه شی دی آیت الکرسي دې وی الله به ټوله شپه شیطانانو او د پیریانو او د مصیبتونو نه وساتي او د استغفار حسن بصری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم د دین تیر شوی دی ډېر لوی محدث مو ډېر نیک سړی صوفي مو یو سړی ول راغی ډېر زیات ګناهګار ورخه په استغفار وایه بل سړی ول راغی وی بچی مې نشته په استغفار وایه بل سړی ول راغی وی غریب ما مال مې نشته په استغفار وایه بل سړی ول راغی وی زمونږ په علاقه کې باران نه کېږي په استغفار وایه بل دې تاسو کو ویسے بیزت اگر زم څوک مې قدر عزت نه کوي استغفار وایا نو یو شاګرد ته بل سره مزدری کدا یو ټکی دې زده کړی او چې څوک په سر مې درد نو دا ګولې خوراغه په خواغه د سور کاغذ ګولې به وکنه په خوا به موږ دې بسونو کې تلو نو د 400 کې به سړی راو خطا سور کاغذ ګولې به د پر لاله خرڅوله نو چې په بدن کې بسونه بیمارې به یاد کړي وی دا یو دا سر خوږیږي او سترګې خوږیږي او په خېټه دړي او زکام او مړې خراب یو خوګونو کې درد دا نو سور کاغذ ګولې به راوستا نو چا شاګرد ته وی چې دغه یو د سور کاغذ ګولې د سره دا او ار چاته خې بل سره زده دي کنه او تسوي وی قرآن شریف کې الله پدې و وعده کړی فقلت استغفروا ربکم د پیغمبر په جبال الله فرمای انه کان غفارا استغفار وای خدای به دې وبخي گناہ به معاف یرسل السماء علیکم مدرارا که باران نکیگی پشیبو باران بدر باندې خدای پاک ہوگی ویمددکم باموال مال نشتا مال بم خدای در کی دریشو وبنین زامن نشتا زامن بم خدای در کی ویجعل لکم جنات باغون با خدای در کی وانهارا دمر ازمکی با خدای در کی چی نیرون با پکی چلیگی ما لکم لا ترجون لله وقارا وی دا خدای نه عزت ولی نه غواړي مطلب دا چې استغفار وای عزت بم د خدای درک الله خوشاله شو کنه استغفار سو ته استغفر الله ذبخنا غواړم خدایا الکه چې څوک د چانه معافي غواړي نو ځان عجز او کمزوري ګڼي او چې چانه غواړي غلوي ګڼي نو الله دې لوي وګڼو ځان دې عجز او کمزوري وګڼي استغفر الله الذي لا اله الا هو دا الله نه علاوه بل ذات نشته دی الحي جمع دی خدای همیشه جمع دی مرګ ولا ناراضي القيوم او دا د زمکه او د دریابونو د هوا او د اسمانونو برکت ارس نظام الله قائم کړی دی واتوب الی خدای ته رجوع کو معنی سونه خشتو سونه مزیدار نو زمارونو نن مرتا د طالبانو سبق خو ما پرېږه د ټول عمر وته واقعات وایو او چې نن وته لږ د طالبانو سبق ویم چې د خپل مقتدیان او دوستان سنه څه عمل مو کی نو پریشانی به ختم شي تاسو په دې عمل کوئ که خیر ان شاء الله پریشانی به ختم شي ټینشن به ختم شي مال کې برکت به پیدا شي جون کې برکت به پیدا شي بچو کې برکت به پیدا شي ګنا نه به خلاص نیکو ته به مين هم زیاتای دا سار چې ته سل کرته سلورمه کلمه وې ته ګوره په دغه ورځ به د نیکو تمین هم زیاتې او یو بل علاج هم دی وسوسو د بیماری نه به هم خلاصې ډېرو خلکو در وسوسې بیماري ما ته دومره ټلیفونونه کېږي ډېر خلک غریبانان په وسوسو کې پراته دي سو کوئی دا وسوسه ده سو کوئی دا وسوسه ده دا شیطان انختی ور یو خبره تا کوم چاته چې شیطان وسوسه اچي کنه نو دې باغ ته توجه نه ور کوي خو دې خپکیږي نه
ډېر خلک په دې پریشانۍ کې دي وایي ما ته خو شیطان دا وسوسه اچوي ایمان نه جوړ خلاص شم ما وی نه چې کم کنډر کې مالي غل هغې نه غلا کوي او چې کم کنډر کې کور کې مال نی د هغه نه غل غلا نه کوي چې کوم ځای مالي نو په هغه ځای غل حمله کوي نو ما چې وسوسه درته پرېږدي نو زه هم شکر وباسه الحمدلله ووایه ته مسلمان یې نو شیطان ستا پسې لګېدلی دی کې ایمان پروت دی نو ځکه دا شیطان وسوسې درته چې خرابوي دی نو اعوذ بالله به وایې ښه اعوذ بالله او دا سل کارته چې سار دا ما څلورمه کلمه درته وویله او دا سل کارته وې نو د وسوسو نه به هم خلاص د شیطان چې څومره وسوسې دي د هغې ټولو وسوسو نه به خلاص دا خو دلته کې یو طالب باباجي سره زمونږ پخوا دلته کې هغه واړه د جومات هغه کوټه وه او بر برنډه وه موږ ماشومان وواړو نو هغه صاحب هغه ته بل شان وسوسه وه هغه چې به مونځ کو نو په مانځه کې به وې سبحانک اللهم سبحان 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 نو ټول ورځ په سبحانه به تېره کړه او غریب به مخکې نه ته شک یو عبدالله شاه ملک د خدای پاک وبخښي هغه خوشطبع و دلته به ناست و هغه به ورته ستا خدای داسې داسې وکړه سبحان سبحان کې مونږ دې د مانځه نه وویستو خدای دې تباه برباد او دلته به غریب اوس مې یې دی چې هغه طالب و که بل طالب و دې جومات کې دی رو دلته او دس او غسل نه رښتیا او دس به دلته کو غسل له به شیرپاو ته تو هغه سین کې به لمبل وی دا نور اوبه پلیتې دي وی هغه پاکې دي دا وسوسه وه او ما په مکه مکرمه کې یو سړی ولیدي یو سړی بیت الله شریف ته هلته به مخامخ ودرېږي بیت الله شریف ته نو هلته ولاړ دی پنجابی نو دا ګوته یې داسې بیت الله ته مخامخ به ونیوه او داسې کې ټېړه هوں ټېړه هوں ټېړه ټېړه هوں ټېړه خوږ ولاړی وه داسې به وي دا ګوته به یې ګرځوله یا خدای پاکه مې دا غریب خو لا په غم اخته دی لاس مې تې ونیو چک مې ورکړ مې سیدې هو الله اکبر وایه دا وسوسې شیطان پرېږدي نه سړو ته چې چاته یو شان او چاته بل شان نو علاج به شته که نو که څوک په ډېره وسوسه کې مبتلی لږ د ډاکټر صاحب له لاړ شي دا په وینه کې څه شی کم شي بنده دماغ کمزوری شي نو دا شیطان بیا حملې زیاتې کوي او دویم دا څلورمه کلمه د هغې علاج دی ښه یاده به شي خبره نو نن مې راته داسې دونه اخل او د مانځه نه پس خو آیت الکرسي راته ما مخکې ویلې ده چې رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د مانځه نه پس آیت کرسي وایي نو د ده د جنت په منځ کې د هغه یو مرګ دی بس سات یې وخېږي یو سړی په نرمپایه بره ناستو او ناګانه نرمپایې نه پرېوته چې څنګه ځمکې له لاړ سره یې ولګېد مړ شو په خوب کې چا ولیده وی الله را سره څه وکړل وی نور خبر نیم خو پله چې جمدې وم په نرمپایه وم او چې ځمکې له لاړم ځمکې نه نیم تلې نیغ جنت ته تلې دا نرمپایې نه نیغ جنت ته تلې نو چې آیت الکرسي وي او ساده نه ودي نو نیغ به کم خوا دی جنت ته به دی نو دا څو څیزونه مې راته نن وښول تاسو ته مې او چې څوک زما بیان اوري هغې ته یې ویمه ټولو ته چې دا مهرباني وکړئ په دې به که خیر انشاءالله عمل کوئ په دې ډېر لږ وخت لګي او په دې عمل کوئ نو ستاسو ټولې پریشانۍ او مصیبتونو تکلیفونه به لري او په مال اولاد هر څه کې به الله خدای برکتونه واچوي دعا وکړئ خدای موږ له د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله موږ د هر قسمه پریشانو آفتونو مصیبتونو او د رنځونو نه خدای په امن و امان کې وساتي یا الله د بچو د غمونو نه د مال د غمونو نه خدای موږ په امان کې وساتي خدای د پریشانو نه مو ساتي خدای دین هم نصیب کې خدای شریعت هم نصیب کې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک لاس د حوض کوثر هم نصیب کې یا الہ العالمین که چاته څه پریشانی د په خوشحالو یا بدل کې الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکې او یا الله که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کې او یا الله که د چا رزق تنګي فراخه روزي ورکې یا الله که د چا بچی نه خدای نارینه اولاد ورکې کله چاوي او نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکې الله موږ د حاسدینو د حسد نه وساتي شریانو د شر نه وساتي د بد نظر او د بد نظرونو